ټوله دنیا درنه لرې شي، خو یو مور به چې مور به تا خپل زړه ته رانږدې کوي. نور خو زموږ هېڅوک هم نشته په دې دنیا کې. که څوک وي که څوک وي مینه در سره کوو، مصنوعي مینه یې لباسي مینه یې بله مطلبه پورې مینه یې لکه د ټیشو به د استعمال کې ډسبین ته به دې وغورځوي بس کیسه ختمه. تر هغې به تا پورې مینه وي. مور او دا غریبانان خو بچي دي، دوی ته به مور ولې نه یادېږي چې ما ته په دې سپینه ږیره باندې شپېته کاله عمر کې ما ته مور یادېږي. قبر ته لاړ شم زه پاتې کېږم نه. ما ته دا ملګري وي ته سوچ مه کوه. د دې تبلیغ د مهنت د برکته زمونږ دا بچي ارسلان چې کم دی که تاسو وګورئ دوی د ډېر ښایسته ویښته وو، ډېر ښکلی ویښته وو. هغه ویښته چې کم دی د لرې کلم او دوی اوس دا نیت دی دا خواهش دی خو یو دم نه کېږي. داسې سړي نه یو دم جنید بغدادي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران عزتمندو، تاسو ګورئ نواز منګل آفیشل د فیسبوک پاڼه. عزتمندو، دا مهال مونږ موجود یو ارسلان عرف شیزا او ډیر محترم مولانا او یو ډیر تکړه امیر صاحب وحید الرحمن صاحب هم مونږ سره موجود دي. عزتمندو، زمونږ په معاشره کې د ټولو نه غټ تور او دغه پیغور دی. که زمونږ په معاشره کې یو سړی بد وي نو بیا یې مونږ نه پرېږدو. خلکو ته وایو که په لاره کوڅه تېرېږي خلکو ته یاره وي دا سړی بد دی، وي دا لوفر دی، دا وران دی. او که یو سړی د سمې طرف ته راشي که نه، که هغه یا د تبلیغ لاره خپله کړي یا داسې بل د ښه طرف ته راشي او د معاشرې ښه کار کوي، خلک خو ته به وایي یاره وي دا وګوره دا به اوس مونږ ته د سړیتوب خبرې کوي، ولته چې کوم دی ټوله ورځ به یې لوفري کوله. دغه زموږ د معاشرې د ټولو نه غټ تور او یو ډېر غټ نقصان دی. وحید صاحب، نن تاسو رالی خپرونه جوړه شوه، د دې دا مقصد او دا غرض هم دې کتونکو سره شریک کړي چې زموږ په دې معاشره کې د ټولو نه غټ نقصان دغه دا یو ټکی دی، دا پیغور و چې دې ډېر زیات کورونه او د خلکو دا زړونه چې کم دی دا مات کو. ډېره مننه نواز منګل صاحب، الله پاک دې ستا په ژوند کې عمر کې علم کې برکت واچي. تاسو تکلیف وکړو، قیمتي وخت مو وکړو او دلته رالي. بس خبره دي ډېره ښکاره ده، عام خبره ده. دا خلک چې کم دي دا خاندان والا خلک دي، قوم قبیلې والا خلک دي او د دې معاشرې خلک دي، دا الله بندگان دي، د پیغمبر علیه السلام امتیان دي. د دې د ټولو نه غټ جرم دا وي چې دوی ته الله جل شانو لږ حسن داسې ورکړي وي چې د خلکو په نظر کې داسې ښکاري، او بل لارې د دې بچپن داسې تیر شوي وي او د کور د طرفه ټولو نه ړومبی چې کم دی د کور د طرفه د خاندان د طرفه دوی ته پیغور میلاویږي. او دا خبره ما ډېرو بیانونو کې م کړې ده، په ممبر باندې مې کړې ده چې اکثر زموږ خلکو په کورونو کې دا وي چې یو ماشوم یو هلک ورانه وکړي نو د مور د خولې نه دا خبر وځي، د پلار د خولې نه دا خبر وځي، او اجړه کېنه مړه اجړه ځان نه د اجړه جوړ کړی دی. هغه اجړه لفظ چې کم دی دومره عام شي که نه چې دا غریبانان بیا ډېر زیات مجبور شي. ما د یو خواجه سرانه تپوس وکړو، ما ورته ویل ته څنګه دې فیلډ ته راغلې؟ ما ته وایي تا ته به یاد شي په دې بچپن کې به مونږ لوبې کولې، د دې ګوډه وړي واده به کېدو، دا ماشومانو به جینکو هلکانو به لوبې کولې که نه، مخکې خو ښکلې زمانه وخت و. نو وی ما نه به یې ګوډی جوړه کړه، زه وی ډېر ښایسته وم هله چې هغه دې وخت کې هم ډېر ښایسته و. نو ما ته ما نه به یې ګوډی جوړه کړه، ناوې به یې نه جوړه کړه، او بل ماشوم و د هغې نه به یې زلمی جوړ کړو. نو زه ډېر ښایسته وم، ماشوم وم. نو ما ته به خلکو کتل نو ما ته به اجړه وي، هغه اجړه ما ته په کور کې ویلې، ماله کې به مې نو د هغه پیغور د لاسه زه بیا دې بلخانې ته رالم پنډۍ ته او بیا دې له په ګوتو ورلم. بیا ما نه دا شی چې کوم دی جوړ شو. بیا ډېرو ورونو زما کوشش وکړو، خو زه چونکې په دې لینډ باندې راوړېدلی وم راغلی وم، نو دا د دې معاشرې د پیغور په وجه باندې دا خلک دلته راغلي دي. یعنې د دې مړه کې دا خواهش وي چې ما سره مور وي، زما پلار وي، وروڼه خویندې وي، ماماګان وي، ترونه وي، قوم قبیله وي، او په دې ودونو کې داسې ودونه راشي تیر شي او دا غریبانان پکې نه وي. نو الله فضل وکړو، الله احسان وکړو چې د معاشرې د وجې خو دې بلخانو ته راغل
خو د دې تبلیغ والا او د دې علماء کرامو د دعاګانو د مهنت د برکته الله جل شانه دوی ته د خپل کور دروازې کولو کې او دی الحمدلله جماعتونو ته راغل، تبلیغ ته راغل. دا اوس نږدې تاسو ګوري ګل چاهت نوم باندې به یادېدو، ویډیوګانې به راتلې، غټ غټ ویښته یو. الله جل شانه د دې علماء کرامو دعاګانو تبلیغ والا مهنت د برکته الله پې عمره مو کا او دا د تبلیغ کې وخت مو لګولو او د دې د ټولو نه خوښ څه شي که نه نو دا د دې ویښته ډېر خوښي. نو هغه ویښته م هغه خپل شوق سره خپل مرضی سره چې کم دی کټ کړل او دا د الحمدلله ځای په ځای بیانونه کوي، گشتونه کوي، دعاګانې کوي. نو دغسې ډېر ملګري دي او دا ما سره خوا کې زمونږ بچی دی ارسلانو دم لکه د دې پیغور په وجه باندې به وایم چې په کلي کې یا محله کې یا دغه کېږي نو د دې خپل دا سوچ کې هم د دی نیم. نو دا چې کم دی دې ځینو ته راغلی او دغه ودونو کې پروګرامونه کول او که سوچ وکړو نو موږ خو ټول ګډېږو په دې ودونو کې دا ګډېږي نه، دا ټول زنان هم ګډېږي، هلکان هم ګډېږي، جینکۍ هم ګډېږي. دا جنجونه اوس خو الله احسان وکړو لږ کم شوي دي، ګنې په دې جنج باندې به موږ ټولو پکې ګډېږو. خو دا دی چې مونږ به پیسې نه اخیستې مو بغیر پیسو ګډېدل ګډا کولو. دا خلک چې کم دی نو چې دوی دومره محنت کوي ودونو له خلک بوځي نو دوی پیسې علي. نو الحمدلله د دې تبلیغ د محنت د برکته زمونږ دا بچی ارسلان چې کم دی که تاسو وګورئ دوی د ډېر ښایسته ویښته ډېر ښکلی ویښته هغه ویښته چې کم دی د لرې کلم او دوی اوس دا نیت دی دا خواهش دی خو یو دم نه کېږي. داسې سړي نه یو دم جنید بغدادي نه جوړېږي، داسې رو دی به اوس کوشش کوي. اوس دوی ما ته پرون میسیج وکړو، ما ته وایي صاحب وایي سیروزې پروګرام جوړ کړه چې لاړ شو. ما ورته زه خو سیروزې نه رالم او انشاءالله یو هفته نیمه پس پروګرام جوړوي. نو د دې په زړه کې شوق دی، د دین مینه ده، محبت دی. نو انشاءالله الله ذات نو امید دی چې دی به رو د خیر سره دا سیروزې لګوي، بیا به 4 میاشتو له به هم ځي او خپل مونځ اودس هم کوي. مخکې هم کولو که دې فیلډ کې و نو هم یې مونځ کولو، اوس هم الحمدلله مونځ اودس کوي. او بس زه صرف علماء کرام ته دا خواست کوم او دې معاشرې ته دا درخواست کوم چې دې خلکو دپاره تاسو دعاګانې کوئ، د دې حوصله افزایي وکئ او دا مینه غواړي، محبت غواړي، شفقت غواړي. زه چې راغلی یم دا ما سره دومره دی بلد دی، ما ته میسیج یې کوي. دا صرف دوی سره مینه د خپل بچو غوندې ګڼو چې دا هم زمونږ بچي د دې معاشرې سره د پیغمبر امتیان دي. نو الحمدلله د دې شوق دی، مینه د محبت دی، بلداري د دې ښه خاندان دی، قوم قبیله ده. تاسو لا تعداده دغه شان کسان ګلوکاران په تبلیغ کې تاسو د برکته لاړو، وخت یې ولګولو. د شیزه نن څه اراده وکړه، څه تاثرات یې تاسو سره شریک کړو؟ نو الحمدلله دوی زما د راتلو نه مخکې دوی خپله دا ویې چېرې تاسو راشي د سیروزې څه ترتیب جوړ کړو که نه. نو اوس د دوی دا یو نیت دی چې دا خو لکه د خپل کور کلي نه داسې حال کې راوتی دی چې بیا د دې قوم قبیلې خاندان والا چې کم دی هغه بد ګڼل. نو دی د دړه کېدو خو د هغوی د خفګان ته یې کتل، د هغوی عزت ته یې کتل، نو دی نه تلو. نو اوس انشاءالله د ده دا کوشش دی چې الله جل شانو ما په رای راز باندې پوره راولي، زه ښه انشاءالله ټیک شم، برابر شم. نو بیا به خپل کور ته به هم ځي، بیا ماماګانې دي هغوی دپاره دعاګانې هم کوي او نور خاندان والي دي هغوی دپاره هم دعاګانې کوي. دی د هغوی بېعزتي خو نه غواړي، د هغوی عزت څوک د خپل خاندان د قوم قبیلې د مور و پلارونو خویندو بېعزتي څوک هم نه غواړي. خو د دې معاشرې د لاسه دا غریب دلته راغلی دی او اوس دا کوشش دی، دا محنت دی چې انشاءالله ما نه صحیح انسان جوړ شي. نو زه به ځم خپل خاندان ته به ځم، هلته به مونځ اودس کوم، خپل څه کار روزګار یا به هم د خیره سره کوم، خو یو دم نه کېږي. دا رو انشاءالله دا را روان دی. او بل زه دلته راځم زما بچی دی او ما سره وختونه لګولي دي، ما سره بیا هم ځي. نو تاسو ټول ورته دعاګانې کوي او بی د دې خاندان ته هم دا درخواست کوم چې ګوره خپل اولاد د ځان نه مه لرې کوئ. ګوره ماشوم د مور په غېږ کې وي، غول متیازې پې وکړي، نو مور خو د هغه غول متیازو نه نفرت کوي، خو بچي نه خو نه کوي که نه، بچی خو بچی وي که نه. نو کوشش وکړئ دا خاندان والا ته هم دا درخواست کوم چې بی تاسو دوی له مینه ورکوئ، شفقت ورکوئ، دعاګانې ورته کوئ، نه چې تاسو ته نفرت کوئ. که نفرت ترې کوئ دا خو نور هم بیا ګمراه کېږي، نور هم خرابېږي. نو تاسو ته هم انشاءالله درخواست دی چې تاسو کوم خاندان والا هم ورته دعاګانې کوئ او د ده دا نیت دی انشاءالله چې دی خپل ځان ټیک کوي او ډېر الحمدلله ښه دی، مونځ اودس کوي، ذکر اذکار تلاوت دعاګانې هر څه کوي او انشاءالله په دې لاره باندې به دی راځي. دا زما هم دعا ده، تاسو هم ورته دعاګانې انشاءالله کوئ. عزتمندو تاسو د وحید امیر صاحب خبرې واورېدې، نورې خبرې شیزه سره کوو. د ارسلان دی عرف شیزه.
دی د کور نه لرې او حقیقت خبره هر مور او پلار کم به داسې مور او پلار یې چې یاره د ځان نه به بچی لرې کړي او کم به داسې بچی چې به د مور او پلار نه ځان لرې کړي او د کور نه به بهر شي. خو څه زموږ معاشره یي او څه زموږ د خلکو بهتاني څه الزامونه یي، خو بهرحال معاشره ده، معاشرې سره خو نه کېږي. ارسلان څنګه یې تاسو؟ السلام علیکم. ټول نه پیله اوس تاسو شکر ادا کوم چې تاسو دلته کې راغلئ خپل قیمتي ټایم موږ ته وویست دلته کې راغلئ. بل چې کوم دی ستاسو امیر صاحب ډېر شکر ادا کوو پوه چې تاسو راغلئ امیر صاحب او زموږ دلته کې راغلئ. ما ورته میسیج وکړو چې راځئ زما زړه ډېر زیات تنګ شوی دی او ما سې روزي ته بوځه بل ویښته ما لرې کړي دي او دا کار مار به سره ورو خپل کوشش کوم لګیم چې انشاءالله دې نه ځان څنګه چې ونه ګل چاهت واړول ځان داسې موږ هم لګیو چې ځان ونه واړو. خپل کوشش مې ډېر شروع کړی. بل امیر صاحب دا زموږ داسې دی لکه امیر صاحب بله لکه موږ ولې داسې ګورو لکه خپل پلار، لکه څنګه کور کې خپل پلار نه وي ولې بل دلته موږ ته څوک مینه نه راکوي. که څوک مینه راکوي ته مطلب په لالچ به یې راله راکوي. دغه تبلیغ برکت دی او دا امیر صاحب زموږ پسې ګرځي زموږ غوندې خلکو پسې او ښه لارې ته یې راولي. نو د دې امیر صاحب زه ډېر شکر ګزار یم او کوشش کوو چې د خیره سره تاسو هم راله دعاګانې کوئ د خیره سره روان یم چې روزې ته د خیره سره 3 ورځو دپاره هغې نه به داسې ورو به ځم انشاءالله. خپل کوشش مې چې دا ګنده کار پرېږدم او زه خپل کور ته ښه ښکلې لاړ شم. ښه مزېدار ډېر وخت مې شو کور ته نه یم تللی او کور والا مې واپس سپورټ کړي ښه ښکلې سم شم په ځان مې بروسه شي چې او زه سم شم دا کار مې پرېښود او خپل کور ته لاړ شم خپل کور والا سپورټ مې کړي بس دې تیارو مرو نه نور وځم. شیزه د څونه وخت نه د څونه کلونو نه د کور نه لرې کور ته تللی نه یي؟ زما خو 15-16 کال وشي چې زه کور ته نه یم تللی او بس دلته کې پروت یم. کور والا مې نه سپورټ کوي په دې حالات کې چې زه په دې عمر کې ټول عمر که دلته کې تېر کړم که نه نو هغې له تر اوسه پورې پته نه چې دې کوم ځای کې دی او کوم ځای کې نه دی. دا ولې که پته وي او یا به نه وي پوه شوې نو شکر یې ښه خانداني خلک یو نه چېرته ډمان یو او نه چېرته شاخلان یو خو بس صرف پېښور د وجې چې کوم دی داسې څه خبرې راشي که نه بس چې انسان دی دا لار اختیار کړي دلته کې راشي. شیزه د پیغور په دې پیغور لږې خبرې وکړه. زه یم چې ستا دا خبرې به ډېرې ګټورې او دې ټایم کې به بلا خلک کیني داسې به زموږ دا معاشره ده که داسې بل له پیغور دا خو به دا معاشره د خرابۍ طرف ته بوځي. زه یم پیغور داسې که نه چې زما له بچپن خپل یاد چې څنګه چې تاسو امیر صاحب خبر وکړه چې جینکو سره به یې لوبې کولې نو ما بچپن کې جینکو سره ډېر زیات لوبې کولې نو هغه به چې کوم دی ما له به اول خپل کور کې به چې کوم دی څه خبره به شوه کورونه به مې شو که مطلب څوک به م شو مطلب ماسي زوی به شو بل څوک به شو که نه مطلب پوپو زوی به شو نو جړه او چا به ویل بې نه کې او چا به څه ویل او چا به څه ویل نو بار به چې راووت په کوڅه کې به هم دغه یو ناره وه که سکول ته به زه لاړم سکول کې به هم راپسې خلکو دغه چغې والې او بل چې کوم دی که مدرسې ته به لاړم ولې ما کې خو هغه چلن و پوه شو زما هغه وجود کې هر څه خو ما نه هلکانو سره چېرته لوبې کړې غونډې هر څه زما جینکو دی فیلینګ زما چې کوم جسم کې کوم فیلینګ دی هغه ټول د جینکو غوندې و خو که چېرې مونږ خپل کور والا سپورټ کړو او که خپل کور والا ما ته دا نوم نه راکړی چې جړه نو ما ته په کوڅه کې ولې خلکو ویل ما ته به چې کوم دی په اسکول کې ولې خلکو ویل او ما به دا لاره بل اختیار کوله خو چې انسان ډېر تنګ شي څه ناڅه خو به کوي که نه یو لارې ته خو به سړی وځي پوه شو بس زه هم ډېر زیات تنګ وم بله لاره را سره نه وه نه ما چېرته کې دا ځای نه کتلي وو دا د جړاګانو ځای نه ما چېرته کتلي وو او نه مې چېرته په ژوند کې دغه کړي خو چې انسان تنګ شي بس بیا په خپل هغه ذهن جوړېږي او په خپله به ځان دې خلکو ته وررسوي نو بس چې څنګه به زه ډېر زیات تنګ شوم بس بله لار را سره نو بس دغه یو لار اختیار مې کړه چې زه دې خواته رالم بس زما چې کوم دی هغه نه ژوند شروع شو هغې نه بعد چې کوم دی زه بیا کور ته نه یم تللی بس تر اوسه پورې په دې تیارو کې بس پراته یو په زاري باندې مونږ ډېر خوشحاله یو زمونږ دا ښکلي دا هر څه چې کوم دی خو دا داسې بس مصنوعي شیزونه دي پوه شوه دنیا ته یو ښوده ده بس چې او دي خوشحاله نور چې کله مونږ دا یوازې شو بس یوازې چې ناست یو که نه هغه ټایم مونږ له دا یو شیز احساس کېږي او دا خپل احساس چې کوم دی د هغه سره ږدو چې دا څه دي او څه نه دي څه روان دي اخر او کېږي به مخې ته نور څه مطلب لکه ژوند ډېر تیارو سره روان دی. صحیح ده. زر څونه ښکلې ځواني ده ستا د عمر څونه دی؟ زما عمر 18 کاله دی او بس زه راوتی چې کوم دی ډېر ورکوټی وم ډېر زیات ورکوټی وم ډېر دوره غونټی وم ما سره سم پکچرې شته ډېر زیات پچونی غونټی وم ولې ما کې خوښیزونه وو پوه شولې نو زه بس صرف یو درخواست کوم که نه چې یو چا پورې خندا مه کوئ بله خبره دا ده که نه امیر صاحب چې که چېرې په کور کې پیدا هم شي که نه مطلب نو مور او پلار ته نه دي په کار چې هغه چې کوم دی دویم نوم سره وغواړي مطلب غلط نوم سره وغواړي چې جړه دا ته څه کې
پوه شوې که چېرې هغه چې کم دی په صحیح نوم ورته راوغواړي په مینه یې کښېنئ په مینه یې پوهیږئ پوه شولې په مینه نو هغه به دا سوچ هم نه کوي نه به دې طرف ته راوځي پوه شولې نو چې خپل کور هم ورته وایي چې اجړه نو لازمي خبره ده چې بهرنۍ خبرو ورته لازمي وایي شیزه کله اوده کېږي مور یادېږي حقیقت ده چې خواږی مور او پلار هغه ملګري هغه وخت مور دله څونه یادېږي څونه څنګه احساس وي بس تاسو زر مور خبره کوي زما په سترګو کې اوښکې راځي چې په ژوند کې خو یو مور وي چې مور به در باندې خفه کېږي ټوله دنیا درنه لرې شي خو یو مور به چې مور به تا په زړه ته رانږدې کوي نور خو زموږ هېڅوک هم نشته په دې دنیا کې که څوک وي که څوک وي مینه در سره کوو مصنوعي مینه لباسي مینه بله مطلبه پورې مینه لکه د ټیشو به د استعمال کې ډسبین ته به دې وغورځوي بس کیسه ختمه تر هغې به تا پورې مینه وي او مینه نشته مینه به صرف یو د مور مینه ده داسې فضول خبره مور خبره کوي که نه نواز بھائی زما دې وخت کې 80 کال عمر دی زما اووه بچي دي او زما 15 نسوي دي مال له خدای خو چې د مور ذکر زه ووایم که نو زما بیا نه صبرېږي چې ما ته د هغه مور هغه خفګان چې کله رایاد شي چې زه بیمار یم ما ته به یې کتل نو ما ته به یې تا ته ډېر خفه کېږم مور او دا غریبانان خو بچي دي دوی ته به مور ولې نه یادېږي چې ما ته په دې سپینه ږیره باندې 80 کال عمر کې ما ته مور یادېږي قبر ته لاړ شم زه پاتې کېږم نه ما ته دا ملګري وي ته سوچ مه کوه زه سوچ څنګه نه کوم چې دنیا کې خو یو مور ده یو پلار وي پلار هم نه لاړو مور هم نه لاړه خو ما نه هېرېږي نه صاحب امیر صاحب دی خو مور ده که نه ښځه بچي راته وایي خویندې وایي ته خیر دی فکر مه کوه مرګ به وایي راځي دا بچي به دي ته به مور څنګه نه یادېږي امیر صاحب وصله الله تعالی دې تاسو له هم دا امیر صاحب خدای شته دا ډېر زیات تکړه امیر صاحب دی دا ستاسو د مور او پلار څخه دا زوی یم چېرې دا یو نیم سړی مسیحه وي مسیحه شیزه زمونږ معاشره زمونږ دا خلک خدای شته که دي ته ګوري دا اوس وګوره دا څونه ښکلې ځواني ده یار د دې ښایست ته وګوره لکه دا ښایست د دې بدرنګو محفلونو دا د دې بدرنګو د دې لوګو لایق دی قسم دی که لایقي دا شیزه دا د کور ښایست دی یار دا یو پروفیسر پکار دی دا انجینیر پکار دی دا یو CSS افسر پکار دی دا خو د دې محفل نه دی پکار که نه دا یو ښایست دی چې دا ضایع کېږي دا یو کوالټي ده چې دا دلته خرابېږي دا استعمالیږي زمونږ والدین هم زه به دا ووایم چې اوس هغه ذهنونه دي د خپلو بچو د پرورش په ځای هغې دې ته پیغور کوي لکه دا چیزه اوس وګوره که دا چېرې مور او پلار مینه محبت وی خدای شته چې دویم په مینه محبت کې خلک یاره دنیا پرېږدي هر څه پرېږدي نو ولې دې به دا چار چلن نشو پرېغوستی خو زمونږ د معاشرې دغه دا پیغورونه چې سړی چې کوم دی دننه نصیري زمونږ دا خلک نه دي هر څه به وشي خو دنیا ګوره زمونږ د دې کوبزه د خپلو پښتنو مونږ خلاف نه یو دغه دا پیغور او دغه دا کیسې نه دي دا کمنیتي او دا بدنیتي دا صرف زمونږ د دې قوم کې ده او دا محدود هم زمونږ د دې خلکو پورې ده چې زه تعالی دعا ګویو الله تعالی دې وکړي چې د دې نه بعد بس نوره توبه شي انشاءالله بس ما خپل کوشش روان کړی دی انشاءالله که نه اوس یو انسان چې کوم دی نشه کوي که نه مطلب هغه چې ډایرکټ نشه پرېږدي نو هم چې کوم دی نشي پرېښودی خامخا ګوره جیلونو کې ورکړي چې نشه پرېږدي که نه مطلب نو بس اوس زه خپل کوشش کوم د خیر سره چې به 3 ورځې ته لاړ شم بیا ورځ به راشي 10 ورځو ته به لاړ شم بیا به 40 ورځو ته لاړ شم او بیا به چې کوم دی 4 میاشتې ته لاړ شم او بیا به کېدی شي خپل کور والا بیا سپورټ کړي هغې نه بعد ما ته خپل کور والا بیا ووایي چې راشه سپورټ کوي به ستا ډېره ښکلې ځواني ده ستا ډېر ښکلی عمر دی 18 کاله څه عمر یار 18 کاله خو چې زه وایم چې اوس خو ایله انسان د ژوند خواږه شروع شي انسان سهار لاړ شي که نه ټوله ورځ کارګوره دا وایي د امیر صاحب دی وایي زما 80 کلن یم خو د موره خواږه مې نه هېرېږي معذرت غواړو امیر صاحب د مور هغې سره تاسو هم چې کوم دی دل برداشته شوئ او د دې دا خپرونه تاسو ته شیر کوو شریکه کوو که په اخره کې تاسو څه ویل غواړئ د دې والدین که چېرې دا خپرونه ګوري یا د دې خپلوان او هغه خلک کوم چې دا پیغور کوي د معاشرې کې داسې خلکو ته د هغې په مخ هم یو څپېړه ده دا جی اخره کې دا یو خبره کوم چې دی خو دې فیلډ ته که راغلی م دی که نه خو دې په هغه کسانو کې نه دی چې هغه یو داسې دغه چې بس
شپږ ځي او شپږ راځي 10 ځي او دا خو داسې محفوظ ځای داسې ښایسته ځای کې چې کوم دی د ده کور او د ده اوسېدنه او نه هغه فضول خلکو راتګ تګ بس که چېرته پروګرام وي واده په ټلیفون باندې ورته اطلاع وشي دی راشي پروګرام وکړي او ګاډي کې لاړ شي او ګاډي کې واپس راشي د په دې فیلډ کې الحمدلله داسې څه عیاشي نه ده کړې داسې څه فحاشي نه ده کړې داسې څه بدعملي نه ده کړې یو ملګری چې کوم دی داسې ملګری دی الحمدلله ښه دینداره ملګری دی عام زمونږ داسې لکه بچی دی پوه شوې نو زه د دې خاندان والا د ده یم چې خدای دپاره خپل دا بچی چې کوم دی د ځان نه مه جدا کوئ او دی دا غواړي چې د خپل خاندان والا سره اوسېږم خو د دې پیغورونو دغه د وجې چې کوم دی دا راوتی دی او زه بیا هم دا خبره کوم چې د ډېر ښایسته وخت تېر کړی زه دا ځم راځم خپل لمونځ اودس کوي دا دی جانماز ورته پروت وي او ښه سې روزې لګوي ښه دین سره شوق دی او انشاءالله اوس به کوشش کوي خو یو دم جنید بغدادي ته نه جوړېږي چې یو دم بس دغه شي دا رو به انشاءالله به راځي او ترتیب هم دا دی چې به یې مونږ رو دی د خیسر دی لارې ته راولو نو به یې زه د خاندان والا ته دا مینت کوم زواري کوم چې دی چې کوم دی دې سره مینه وکړي او بیا هم دا خبره کوم چې د غلط وخت نه یې تېر کړی په دې ماحول کې چې دی پاتې شوی نو ډېر ښکلی وخت یې تېر کړی الحمدلله الله دې ورته نور هم توفیق ورکړي عزتمندو د دواړو خبرې تاسو واورېدې امیر صاحب ډېر ښکلې خبرې کوي د شیزه دغه د احساس هم موږ تاسو سره په دغه مقصد شریک کو چې هغه والدینو ته د دې مورکې که د دې خپلوان دغه د خپرونه ګوري موږ ورته عاجزانه ریکویسټ کوو چې دغه شیزه دغه ستا بچی دی دا ستا د زړه ټوټه ده دا د زړه ټوټه د دې ګنده محفلونو لایقه نه ده نو الله دې وکړي چې د دې خپرونې نه بعد د دې ژوند به انشاءالله الله بدلی هغه کتونکي چې دا په خپله دعا کې یاد وساتي چې بیا مونږ خبرېږو او مونږ تپوس کوو چې یاره شیزه د خپل والدینو سره ده او شیزه چې کم دی د دې ګنده محفل نه دونه لرې تللي ده چې خلک ورته وایي که نه چې د اوه سمندرونو نه هم ورپسې ورځه ورپسې